دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي، نه ده چې د دې غر نه را غر اوښلېږي او د دې نه روځي او مونږ ورته ګورو روځي. صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا؟ وی او بلکل دا هم در سره وعده ده چې مونږ ټول ایمان راوړو. وی ګوره یو خبره درته کوم، که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړه او بیا هم تاسو نقصان وکړه، ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه، دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي. سوچ پې وکړئ. وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کوو او ټول مسلمانې کو، بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې، ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی، او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه. حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجله چغې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي، الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې دپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانې. رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېنوه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم او که دې له چا ګوتې یوړ پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فوراً به دا قوم تباه کوم. دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څکلې، یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وی. کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي، نه به یې چیلی راځي، نه به دوی راځي، هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي، او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې. پوه سرداران یې راغونډ کړل، وی کین وی بلکل الله زما خبره مني، دعا مې قبلوي، دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط کم خوښوي. وی بلکل مونږ ته منظور دی. کم قوم چې په پیغمبر ایمان نه دی راوړی، د هغه په کتاب ایمان نه دی راوړی او لویي او کبر یې کړی دی، رب العالمین هغه قوم په دنیا کې هم تباه کړی دی، آخرت هم د رسوایۍ دی. د هود علیه السلام د قوم د هلاکت نه پس هغې ته به عاد اولا وی، عاد ثانی یو دویم قوم په دې مخ د ځمکه اوسېده او هغوی به شرک کو، د بوتانو عبادت به کو. رب العالمین قرآن حکیم کې تقریباً په 20 سورتونو کې ذکر کوي. اوسېدل به د شام او د دې حجاز د مکې مکرمې او مدینې منورې په دې منځ کې لوړ دنګ دنګ غرونه دي او په هغه غرونو کې د دوی آبادۍ وې، هغې کې به اوسېدل. تاریخ لیکي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. دغه قوم ته سمودیان وې او غرونو کې ځان لا بلډینګونه جوړ کړي او آبادۍ جوړې کړې وې. او اوس هم تاریخ لیکي، موجوده یو مورخ مصري مورخ دی هغه لیکي چې زه په خپله تللی یم، دا علاقه مې کتلې ده او په یو لوی عظیم الشان غر کې اوس هم د بادشاه یو لوی محل موجود دی. نو چې غر اتراشي او په هغې کې د بادشاه محل جوړ شي، کمرې پکې جوړ شي، د بادشاه پایتخت پکې دی، حوض پکې د لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دي، د څاروو د اسونو او د اوښانو د تړلو استبلې پکې دي، د غر دننه تراشلی دی او د هر څه په هغې کې جوړ کړی دي. اوس خلک دې وخت کې وایي ساینس ترقي کړې ده، بلکل ټیک ده، خو مونږ وایو چې داسې مخکې م یو ساینس تیر شوی دی، خو چې څنګه الله زمانه باندې د تبع نښې راوستی او هغه قومونه رب العالمین هلاک کړل، هغه ساینس یې مو سره تباه شو. نو د شام او د حجاز په دې منځ کې د دې غټې غټې آبادۍ وې، په غرونو کې محلات جوړ کړي او لوی لوی باغونه او سرسبز و شاداب، خوږې اوبه، مزیدارې چینې او د زندګۍ
د هغې زمانې چې څه د زیب و زینت او د آرایش او د خوبصورتۍ کم اسباب و هغه ټول هغې سره و. خو بدبخته و د بوتانو عبادت پې کو، هر چا ځان له په کور کې یو بوت ساتلی و. هغې بوت ته به یې سجدې کولې، عبادت به یې ورته کو، رام رام به یې ورته کول. او داسې بعضې پکې غټ غټ بوتان و، هغې په غټو غټو چوکونو باندې او په لویو لویو لارو کې ښخ کړي و چې په لاره به تلل او په هغه چوکونو به راتلل، د هغې غټو غټو بوتانو عبادت به یې کو. زما ورونو یو قوم هم الله د هدایت نه بغیر نه پرېږدي. هر قوم ته الله د هدایت یو لاره ښیي خامخا چې څوک دا ونه وایي چې ما جاءنا من رسول. له قیامت پر ورځ به بعضې خلک وایي الله مونږ له خو تاسو پیغمبر او استازی نه دی رالیږلی. د دروغو نه به وایي. یو قوم هم الله بغیر د پیغمبر نه دی پرېښی. خامخا یو پیغمبر یا د پیغمبر خلیفه جانشین نائب دا هر یو قوم ته الله رالیږلی دی الله یکون للناس حجة بعد الرسل، چې څوک د چا دلیل پاتې نشي چې الله پیغمبر ما ته نه دی راغلی، قانون او کتاب ماله نه دی راغلی، چې دا بانه د خلکو ختم شي. پروردگار ورته هم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه، حضرت صالح علیه السلام. د دوی د قوم نه او د قوم او د کلي سړی د کلي په ماحول ډېر ښه پوهېږي. که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي، د خلکو طبیعت ورته معلومي، خلک پوهیولی شي. او چې د بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري، مړه دا د کوم ځای نه راغی، د خپل قوم ته دلته نصیحت کوه، اوس مونږ له سلق وګونه خورې. نو حضرت صالح علیه السلام ورته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه. هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل. ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ. الله په شرک ډېر زیات خفه کېږي. ټول قرآن حکیم اول نه آخره پورې وګوره، څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کړی. دا ارس الله پیدا کړي دي، دا نظام الله چلی، دا موږ پیدا کړی. الله یو مال، دولت، بچی، عزت، ارس موږ له رب العالمین را کړی. او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک ورسره شریک یې. لکه زه به یو مثال درکم، د کور یو مشر نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریکېږي یا دوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی شي؟ نشي برداشت کولی. د کلي یو مشر دی، که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی. د وطن به یو بادشاهي، که بل بادشاه ورسره لږ غوندې سر اوچتوي بس تم زما سره همسر جوړېږي، فوراً یې ذلیل کوي، غورځوي یې. نو رب العالمین په خپله بادشاهۍ کې او په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه ورله شریک شته. نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړو چې د الله خاطر وکړئ، الله له شرک مه کوئ. ستاسو خالق، ستاسو رازق، ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته. قوم ورته څه وایي؟ وی ته څوک یې؟ وی زه د الله استازی پیغمبر، ستاسو د هدایت لپاره رالیږلی یم. وی ښه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او موږ نه یو؟ په مال رانه زیاتې، په بچو رانه زیاتې، ته په څه څیز زموږ نه اوچتې چې ته وایې چې د پیغمبر یم او د پیغمبر دعوه دې وکړه. مال مونږ سره دی، غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي، دنیا زمونږ د آخرت به هم زمونږ دی. او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ که، بل به د هغې نه خشته جوړوه، بل به د هغې نه خشته جوړو، بل به د هغې نه خشته جوړو. په آبادو په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې. او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو، ډېر انتهایی متکبره قوم، ډېر لوی کبر و پکې. ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول، په هغې فخر کول، زما آبادي ستا د هغې نښه ده، بل به وایي زما دا ستا د دې نښه ده، دا هم کبر شو. او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه، ما او تا کې څه فرق دی؟ د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم، تا له الله پیغمبري در نه منو ده، ځه چې سرې خوښی کوه.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم د مکې کافرو دغه ځای چې ته خدای پیغمبر جوړ کړې، ته خو یتیم یې، مال دې نشته، دولت دې نشته، مال زمونږ دی، دولت زمونږ دی، مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي. هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی، ګورې د مال یې ورکړی دی، د دولت یې وله ورکړی، او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کم سړی لږ مالداري، د پیسو خاوند، د دولت خاوند دی او هغه مشرۍ ته ورسېږي، د چا په بغمم دړنی، او چې کم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه لا یو منصب ملو شي، د هر چا ورته په بغمه درد دی چې دا ولې. دا د پښتانه یو رواج را روان دی. پیغمبري خو د الله را طرف نه یو نعمت او قسم دی، ګورې که دا هم برداشت کولی شوه، خو د مارونو عزت په مال او په دولت او په بادشاه کې نه دی. فقیر د زمانې به شلېدلې سپلی به بې کس او بې څوکه به الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبره لو اقسم على الله لابره. ډېر کرت یو سړی وي سر به ببري، دوړې به پیلوتي، دوړې خیرن خچن به هېڅوک به پسه کې نه شماري، خو که دې په الله قسم وخوري چې زما د په رب العالمین قسمي چې اوس به باران کېږي، حالانکې شین اسماني د وریځو پته نه لګي، نوري ښه تیز، او دې قسم وخوري چې زما د قسم پاللی چې اوس به باران کېږي، نو دې به الله په هغه قسم کې دروغجن نه کړي، حانس پې نه کړي، او په هغه ساعت به الله وریځ راولي او باران به دله به الله دومره عزت ورکړي. یو فقیر سړی ملنګ په لاره تېرېده، څپلی شلېدلي دي یا نشته، جامې شلېدلي دي، څادر هر څه شلېدلي دي، یو ښار ته ورغی. نو پخوا به د ښار دروازې وې، خو دا فقیر ملنګ نیک سړی دی، دا زمونږ د فقیرانو بلنګانو په شانتې نه چې دا کچکولې په غاړه کې او بیزو یې ترخ کړي او به یو دغه کیسې به شپېتې شپېلې هغه خلکو ته وي او خلکو نه سوالونه کوي، هلکه بیزو راته ګډوم، دا حضرتجي بابا ملنګ دی او دا پلانکي بابا ملنګ دی، دا ګڼ کپان دوکباز سوالګري حرام خواره نه ګورئ. دا سوال چې کوي دا حرام خوري، سوال حرام دی، دا ګناه ده، او څوک ښکر وایي او څوک وایي د بابا من راوړه، څوک وایي د پلانکي من راوړه، دا ګناه ده، دا حرام. هغه نیک سړی و، الله ته نږدې انسان و، یو ښار ته ورغی چې اوس څه ګوري د ښار ټولې دروازې بندې به دي، لین لګېدلی دی، لین دلته ټانګو لین لګېدلی، هلته لاسونو لګېدلی دی، هلته پیاده و دی. د دې پېښور ښار هم پخوا دا مشران وي غټې غټې دروازې، او د دې سپین ږیرو مشرانو نه مو اورېدلي وي چې ماښام به هغه دروازې بندېدې، څوکیدار به پرې ولاړ او سار به پولاوېدې، ښار نه ګیر چاپېره وي یو لوی دیوال ته و چې څوک ډاکه ونه کړي. نو دروازې بندې دي، نو ده چا نه تپوس وکړو چې هلکه دا دروازې ولې بند وه؟ وایي دا د دې بادشاه نه باز تښتېدلی. نو بادشاه اعلان کړی چې دروازې بندې کړې، هسې نه د عباس چاته بارونه دي. نو دروازې بندې دي او بار خلک په قطار ولاړ دي چې تر څو د بادشاه باز مې نیولې شوې هغې پورې دروازې نه کولاوي، چې باز پیدا شي دروازه به کولاوي. دې فقیر سړي یو سوړه سویلې وکړه او د ښار نه داسې بار ووت، وی یا الله عجیبه نظام دی، داسې سړی د بادشاه کړی دی چې د پوندو پورې بې وقوف دی، قمقل خر. دا بادشاه دی، باز ته دروازه بندوي، اوس باز خو چې تښتي نو هغه څه ګډه چیرې ده چې په دروازه منډه کړي او نه سپی دی، هغه له خو الله وزرې ورکړي دي او داسې وزرې دونه اوچت مزل کوي چې د باز نه اوچت پرواز یو مارغه هم نشي کولی. په دې باز کې بیا خپل قسمونه دي، د دومره مضبوط طاقت په دې وزرو کې الله یې ښودی دی او په دې خپو کې پنجو په دې مخوکو کې چې دې دومره اوچت پرواز کوي چې دومره اوچت یو مرغه هم نشي کولی. نو باز په دروازه خو نه بندېږي چې بې وقوف ورته دروازې بندې کړي دي، باز خو چې تښتي خو چې یو وزر وي اسمان ته به رسېدلي، نیمې ته به رسېدلي، تښتېدلی به. وی الله داسې بې وقوف بادشاه که ده کې طاقت وي او باز بندوي نو په دې ښار د جال واچي چې ونه تښت، دومره جال خو ده سره شته نه چې په دې ښار د پاسه یې واچي، نو بې وقوف دروازې بندې کړي.
یا الله عجیبه نظام او خدای دی دا یره واقعي د الله دی خدایت او د رب العالمین دی نظام ته بعضې وخت د انسان عقل نه رسي کار نه کوي خدا به زمونږ د عقل نقصان یې ګورئ د الله خدایۍ کې فرق نشته مونږ نه پوهېږو وی پروردگار عجیبه نظام دی هغه بې وقوف خر چې هغه باز ته دروازې بندوي هغه له د الله بادشاهي ورکړې ده څوک ورته سلوټ کوي څوک ورته پلاس په تندي لاسونه ږدي جی جناب ورته کوي ټول خلک یې تابع دی او پروردگار چې زه ستا نږدې بند یم د هغه نه خوراکي عقل زیات دی نو زما سپلین نشته جامه مې نشته د کور ځای مې نشته الله د ناستې او د ولاړې د سر سورې مې نشته او دغه بېوقوف دی جاهل دی بېلمازه دی نه روجي شته او نه مونځ شته او د جهان قمقل غله دې څه ورکړي دي او زه خو ستا نږدې بنده یم الله د ماله دې څه راکړي ناشنا خدای دی دا ما ته مې یو ځل یو سړي خبره کول یو خان یې یادو وی ګوره وي د هغه دومره موټرې دی او بلا جایدادونه دی او بنګلې دي او ټکي مونځ نه کوي او موږ ټول اوس خدای پاک ته لګیا یو مونځونه کوو زمونږ د پیسې ته رک نه لګ دا بعضې تړی وایي دا نو دم دا وایي چې پروردګاره مونږ خو دا کونډې او دا تندي ته په دا سجده کې وسولوله او نه کور شته او نه جامه شته او ته هغه نظام ته وګوره نو دی په هغه بیابان کې وده شو چې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولید الله سړي ته هدایت دی بنده ولې په سوچ او په پریشانۍ کې وی الله په دې پریشانۍ کې مجھے زموږ د علاقې د بادشاه ډېر سخت قمقل ده چې باز ته هم دروازې بندوي خدای هغه له غټه بادشاهي ورکړې ده مونځ نه کوي روژه نه نیسي او ډېر بدعمله دی او بې وقوف دی او خدای مونږ خو تا ته په سجدو د تندي وسولو زمونږ د سپلو ته رک نه لګي نه جامه شته نه پیدا رسم نشته عجیب ناشنا خدای دی ده رب العالمین ورته وایي چې بنده را خو اسانه خبره ده زما خو یو خبره چې دی کن هغسې شي زه به اوس د هغه نه د هر سوال هم تاله به درکړم او تا نه به د هر سوال هم هغه نه به هغه د سکنډونو خبرې دي ته به اوس د هغه په ځای بادشاه شي او خلک به درته سلوټونه کوي او صاحب د دنیا غلامان او مریان او بنګلې به دي پوره به د دې ښار بادشاه شي او داسې الله کولی شي که نه شي کولی جواب راکړي نواز شریف بادشاه نو او دا چې موجوده کم صدر ده به ورته سلوټ نه کو بوټ له به اعتراض ورکړه او په تندي به یې د لاس کېښود هغه نواز شریف جیل ته لاړ او نن یې په خپل وطن کې ځای نشته په خپل ملک کې ځای نشته او هغه سلوټ والا راغی د هغه په کرسۍ کېناست تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء قرآن حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاهي ته والم او چې چا له وغواړم هغه له یې ورکړم وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله چې تو غواړي چا له عزت ورکړي او چې تو غواړي چا له ذلت ورکړي نو بادشاهي عزت ذلت بادشاهي اخیستل دا د رب العالمین په اختیار کې دي دا د چا په اختیار کې نه دي اوس په سکنډونو کې د هغه نه ارسالم او تاله یې درکړو او چې ستا دا کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړه الله زما څه نعمت دا شلېدلې چې جامې او شلېدلې سب وی نه 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 داسې نه ده تا پړه کې چې کوم ایمان پروت دی دا به هغه له ورکړو تا دا جامه به مغه له ورکړو تا دا شلېدلې پیزار به مغه له ورکوم ستا پړه کې چې ما سره کومه مینه دا به مغه له ورکړو ته چې کوم عبادت کې او کوم منځ کې او ما سره د کوم محبت دی دا تا دا ټول د ایمان او د عمل او د غریبي او فقیري ټول به هغه له ورکړو د هغه بادشاهي او هغه بېوقوفتوب او د هغه نه عبادت ټول خو د هغه چې سړي تاله او ستا هغه له څنګه دی خوښه ده وایو د سکنډونو فیصلې دي وی نه رب العالمین زما پړه کې چې کوم ایمان پروت دی او زما پړه کې کومه تا سره مینه او محبت پروت دی دا خو لا یو بادشاهي ده چې د ټولې دنیا په بادشاهي هم نه ورکو دا حقیقت پیرونو که نه که زمونږ د امریکې بادشاهي ویسې خپلو کې سوچ کوو د امریکې او د بش غوندې ایمان زمونږ وې د بش چې هغه کې مسلماني نشته ایمان پکې نشته نو دا به مو خوښه وه چرم نه که د روس بادشاه وی او خدای دې نه منه د چین بادشاه وی او الله دې نه منه هغه ښه وه او که دا د جوار او د غنمو ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوند کوي دا خو د دنیا نظام دی یو 2 میاشتې به یو 3 میاشتې یو کال به یو 10 کاله به یو 15 کاله عمر یې که 100 کاله عمر یې که ختم د هغې خلکو خو آخرت تباه دی الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه
داغه خلکو په الله ایمان نشته زمونږ په الله ایمان دی داغه خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نشته زمونږ په ایمان دی د بوش ایمان نشته داغه څه ایمان دی داغه دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی مریم بیبي د خدای ښځه ده عیاذا بالله زمونږ خو دغه ایمان نشته مونږ خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی د الله بندگان دي نه الله له زوی شته او نه وله ښځه شته وی نه الله دا مې نه دي فکر نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی د فلانکي دولت دی فلانکي سره دا شی دی اخیر مړه دنیا هم ښه آخرت به هم ښه زمونږ دنیا هم خرابه دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایي چې پیسه ورسره ني نه شکر دی زمونږ دنیا ښه ده مونږ مسلمانان یو شکر دی دنیا هم ښه ده زمونږ په پیغمبر ایمان دی شکر دی دنیا هم ښه ده رب العالمین ته سجده لګو شکر دی دنیا هم ښه ده د الله زمونږ خوښ دی په دې غله کې مو سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین مونږ سره مینه شته ده نو صالح علیه السلام ته دې قوم دا پیغور ورکو چې که ته پیغمبر وې مال به دې ډېر دولت به دې او بنګلې به دې وې مال او دولت او بنګلې زمونږ دی د پیغمبرۍ دعوت کې تعالی خدای پیغمبري درکړې زمونږ دنیا ښه د آخرت به هم پله خیر ده ورته نصیحت به کو هغوی به نصیحت نه منه څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50-50 کسان یا بعض روایتو کې څه 1.5 سل راځي دا الله پاک مسلمانان کړ او باقي ټول کافران عموما چې کله به دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو صالح علیه السلام به راغی قوم ته بودې ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه م یروم زما در باندې څه خو ګوره یو الله ومنې او د بوتانو د عبادت پرېږدې هغوی به ورته بیا فأتنا بما تعدنا زه مړه خو چې پسم عذاب هم یری راوله چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې من یو ځل یې ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې تاسو کینې خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خوایم او د الله د قهر او د غضب نه م یروم مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ او په مې ایمان راوړئ د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو په یو شی یو کار که کې ټول مسلمانې او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړي خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو او که دا معجزه دې ښکاره نه کړه نه راځو غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړو وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پیوي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي ظالم بچو سم سوچ کړی اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي د غر نه کوم ځای پیدا کېږي دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي نه دی چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه روځي او مونږ ورته ګورو روځي صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا وی او بلکل دا هم در سره وعده ده چې موږ ټول ایمان راوړو وی ګوره یو خبره درته کوم که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړه او بیا هم تاسو نقصان وکړه ایمان هم راونه یا د هغه معجزې بېعزتي م وکړه دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي سوچ پې وکړي وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کو او ټول مسلمانې کو بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کول او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجله چغې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زمانه دا معجزه غواړي الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې دپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانې رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم خو که دې له چا ګوتې یوړ پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فوراً به دا قوم تباه کوم دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څکلې
یو ورځ به د اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وی. کومه ورځ چې د دوی د اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي، نه به چیلی راځي، نه به دوی راځي، هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي. او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې. پوه سرداران یې راغونډ کړل، وی کین وی بلکل الله زما خبره مني، دعا مې قبلی، دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط کم خوښوي. وی بلکل مونږ ته منظور دی. مفسرین لیکي احادیثو کې هم راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېد. دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړ لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي او اوچاوده هغه غر او د هغې نه اوښه راووته. دوی ورته کتل مخامخ. بلار به اوښه وه، ښه غټه سربه، د دوی مخکې د هغې بچی پیدا شو. صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وی ها دا واخلی، دا د الله معجزه، دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی. او چې زما په دعا الله دا هر څه وکړل، دا زما معجزه نه. معجزه ویم دې ته چې د پیغمبر د لاس نه داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف، د عقل خلاف، د عام عادت خلاف. دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه. اوس ایمان راوړی که نه راوړی؟ د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان. بعضو یې موږ خپلو ملګرو سره مشوره کړه، چا وی یاره دا خو جادوګر دی، جادوی را باندې و. اوښې څه موده د اوښې ډېر قدر کوو، یو بل ته به یې وی ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې ونیسئ. پر زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه، د پیغمبر معجزه ده. اوښه کې اوښه څنګه اوښه وه؟ اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ، خشته مزینه، مزیدار، تور، سپین، شین، زیړ. بعضې دغه یې که نه دغه ته تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره خشته مزیدار ښکاري. یا د پړانګ تاسو لیدلې د هغه سرمن څومره مزیداره برګه بروکه خشته ښکلې ښکاري. نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړ. دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چېرته نو، ځکه د الله په قدرت پیدا شوي. یو ورځ به راتله، په د چینې اوبه به اخېستل چې په چینه به یې خوله کېښوده، غټه سربه اوښه وه، ټولې اوبه به یې وڅښې، بچي به یې ټولې اوبه وڅښې، دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې. او بله ورځ به رب العالمین هغوی له اوبه ورکولې. داسې به نه وه چې د هغوی اوبه به نه وې، نه، په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل، منګي به یې ډک کړل، لوښې به یې ډک کړل، اوبه به کمېدې ورته نه، د هغوی انتظام هم پوره و. خو یو ورځ نمبر د اوښې و، یو ورځ نمبر د دوی. بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو، ګیا به یې خوړه، چا ګوتې نه شو وروړی. خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و، هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه. هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده، هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به و، هغې کې به ګرځېده. چا کې جرت نو چې چا منې کړې شوې، چا منې کړې وې، او یا چا ورته چوکه نیولې وې، یا چا شړلې وې، ټوله ورځ به وګرځېدله، اوبه سرېدله، ماښام به راله چې را به د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړو، او چې تیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شوي. دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و. دومره پی چې دوی بس کلو مو د ډوډۍ کار به یې مولی کوئ، ځکه د الله د معجزې اوښه وه. او داسې هم نه وه چې په لش کې سختی، بعضې څاروي وي چې هغه لشي، د هغې نه پی په زور روزي، انسان لاس ستړي کي، نه چې څنګ به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به دا پی رابېدل. او د دنیا خلکو سره به لوښي زنانه او ماشومانه به یې تېده کړل، کورونو ته به یې وړل. څه موده خو خلک ډېر خوشحال، مفتو کې پی میلاویږي، او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي. او فایده په پیو کې څه وه؟ یو یې د اوبو کار ورکو، یو یې د ډوډۍ کار ورکو، یو یې د دارو کار ورکو. که د چا به تبه وه، ورشئ هلې د اوښې پی راوړئ، اب یې پې وڅکل تبه به یې جوړه شوه. که د چا په سر درد و، هله ورشئ د اوښې پی راوړئ، زر به یې پی راوړل، اب یې وڅکل، سرخوږی به یې ښه شو.
چې چاته به څه قسمه بیماري وه، مشکلات به غم به تکلیف به بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې اسکل، هغه بیماري، هغه تکلیف، هغه غم، هغه درد، هغه خوږ هغه ورته رب العالمین جوړو. خو خوشحاله راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل، هم خوشحاله خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ. بعضې سردارانو په ایمان راونغله، دا پراپیګنډه جوړه شوه، دا خو جادوګر دی، مړه زمونږ اوښې ته څه حاجت دی، مونږ سره خپل څاروي لږ دي، څه زمونږ څاروي شته که نه، زمونږ ډوډۍ ته څه حاجت دی، زمونږ لږې ځمکې دي، زمونږ لږې میوې دي، څه چا به ویې مونږ د پیو نه سیکن شوي، لکه څنګه بني اسرائیلو ته به هغه من او سلوا راتل، څه مودې وخوړل او بیا ویې یاره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی. الله ورته ویې دی ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي، خدای هم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی پې همغه یې نصیب شو. دغه کې بعضو به یاره بس مونږ په پیو څه کوو، لږ پی خو نه دي، چا به وي زمونږ د غرغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص، پی خو نه دي، چا به وي زمونږ د غرغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړی، چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څکي، دا بانې جوړه شي او پراپیګنډه جوړه شي، خو ګوتې چا نه شوي وروړی، که چا به ویې لکه دا شرطي او نسې ګوره تباه به شي. مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې، خو دا طاقت او جرأت په چا کې نو چې اوښې له څو ګوتې اوس شیطان ورته یو لار وښوو، یو دوه ډمې وې ډمې مشهور د زمانې په دې وطن د هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله، هغې ورته ویې چې بلکل زه در سره واده کوم، خو په دې شرط چې په دې یو خبه غزار کې په توره وجنې دی. هغه بلې ډلې دمې یو بل هلک ته و چې تا لور په نکاح درکړو، او ډېره مالدار هم او ډېره خوبصورت هم وه، خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غزار کې بس د نفساني خواهش د وجې نه هغه دوه کسان تیار شو. دقه نور خلک هم ورسره تیار وي، موږ د سره شاته ولاړ یو، غزار به تاسو کوئ. اوښه په ځنګل کې سرېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په تورې پې غزار وکړو، را بې غورځول. چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې. صالح علیه السلام له خلک راغلل وایي چې هغه فلانکي او پلانکي خو هغه حمله کړه، او په بعضې خلکو رپرپې راغی او بېهوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب را نشي. صالح علیه السلام ورته ورشئ دا بچی یې راونیسئ، که بچی م وله قابو کو خو د الله د قهر نه به بچ شئ، او که بچی وله قابو نه که نو عذاب د باندې راځي. دوی مخکې و بچی ته مخکې ورپسې 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 اقا غر ته هغه بچی ورورسېد او اقا غر ورته وشنېد او واپس پکې بچی ورننوت، قادر نشي چې هغه بچی یې رانیولی. راغلل صالح علیه السلام ته بچی خو په غر ورننوت، انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله. بس ملګرو ته یې ځئ چې د دې وطن نه سفر کوي، چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان ملګري وو هغه وطن نه ووتل، لاړل فلسطین ته، دا اوس چې کوم فلسطین ښه دې ته راووتل، او باقي کافر قوم پاتې شو، او بیا د دې نه پس پراپیګنډې جوړې کړې، وایي د خدای هغه اوښه هېته به یې ناقة الله وې، د خدای هغه اوښه هغه م وله مړه کړه، راځي چې خدای دې موږ ته څه ووایي که نه، هغه پیغمبر هم وله وشله، هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شلل، پراپیګنډې لا جوړې. صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل، او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک زیړ شو، یو ورځ یې مخونه زیړ وو، په دویمه ورځ پې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو، بلکل سره، او په درېیمه ورځ پې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو. مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شو، یعنی که دغه وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې وي چې الله معافي غواړو، ممکن ده چې الله معاف کړی وي، لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت کې توبه وویسته الله معاف کړل، راغل عذاب ته خدای پورته کړ، دوی هغه وخت کې خپل قبر وکړو، خپله لویي وکړه، مړه دا هېڅ هم نشته، مه یارېږئ. او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راځه، او زلزلې سره دا اسمان کې دا برېښنا نه پړقا پړوقې او دا غره دغسې ګلزار شو، او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کم سړی او کمه ښځه په کم ځای پراته وم پاقه ځای ته سوخته، کلي روان شو،
خلک مړه شو په یک دم یو سیکنډ کې د ټولو نه سا ووته وجودونه یې پرې شو بلکل سار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان باندې څرمنې پرې شوې وې او د چا د وجود نه کلمې او زړونه او اینې او سږي بار راوتې او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز وتې هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېده رب العالمین نیست و نابود کو تبع کړه صالح علیه السلام دا قوم ته خدای خلاص کو ان بطش ربک لشدید الله وی زما گرفت او زما طاقت ډېر سخت دی زما د طاقت مقابله هیڅوک نشي کولی دا حقیقت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان ملګري ورسره نو په دې علاقه تېرېږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه ده نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې فام کوئ په دې علاقه تېرېږئ خو سرونه به ټیټ کړئ په سر به څادر واچوئ او په منډه به په تیزۍ کې تیوځئ ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ ولې وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي اوس هم پې غضب ورېږي په حالانکې دا کله تېر شوي دي دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تېر شوي ده څوک وایي په درېیم پشت کې او بعضې علما لیکي په اووم پشت کې د نوح علیه السلام اولاد دومره لرې تېر شوي دي په زرګونه کاله مخکې او نبي علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي نو ګورې وجالی چې په دې لاره تېرېږي د خدای د قهر نه په منډه تېر شي سرونه ښکته کې او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه شته د سمودیانو هغه د هغې نه ګورې اوبه ونسکې هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلې دی د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه مه ونسکه دا اوس هم مسله ده د دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی د هغې تماشې له به څوک نه ځي زمونږ دا خلک د هغې تماشې له ځي د پلانکو کنډراتو تماشو له ځو د پلانکو هغې له ځو پلانکو هغې له ځو نه دې نه به زر تېرېږي هلته به خوراک نه کوې هغلته اوبه نه څکې هلته به سر ښکته کوې او دې به د الله د قهر نه به یېرېږي او زمونږ خلک یې تماشو له ځو هلته بازارونه جوړ شوي خلک پکې خوراکونه کوي سیل نه خلک ځي دا ګناه ده د ناروا دي زما عزتمند درونه خبره مې دې پورې خوله چې هغې قوم کو یو د الله نافرماني وکړه د پیغمبر یې ونه منه دویم کبر یې کولویي یې کوله نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه وله دومره مضبوطه سزا ورکړه د قرآن حکیم په 13 سورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی په 13 سورتونو او د عبرت او د مثال دپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولو صحابو ته ذکر کوي کبر او لویي دا ډېره خطرناک او سنګینه ګناه ده الله دې مسلمانو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او حدیث دی وی که د چا په زړه کې د اوري د دانې عمره د شړشم نم د اوري دانه واړه ده د شړشم او د اوري د دانې عمره کې وبري د جنت خوشبویي په حرامه ده حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي هله به جنت ته ځي چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسوځي او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دی په دنیا کې کبرجن خلک دا به په آخرت کې د میګو عمره سې واړه واړه به ذلیل او رسوا به د میګو عمره د محشر په دې میدان او اواز به کېږي د هغه کبرجن خلکو په دنیا کې چې لویې کوله او کبر یې کو نو کومه قومونو چې کبر کړی دی کومه قومونو چې لویي کړې ده هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړي دي هلاک کړي دي او آخرت هم د ذلت دویم د یو مسله یو خو هغه شرک دی چې دا کافر یې کوي او ښکاره غټ شرک دی د هغې نه خو به ځان ساتي لکه بوتانو ته سجدې کول شو الله له زوی ګڼل شو الله له لور ګڼل شو الله را دې هر څه عیبونو نه پاک دی لیکن زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک دا واړه واړه شرکونه کوي واړه شرکونه څه شی دی ریا ګوریم شرک دی راکوټې شرک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر ډیر د یارې سید چې د خپل امت یریږم هغه راکوټې شرک دی قالوا وما الشرك شرك الاصغر يا رسول الله الله رسول راکوټې شرک څه شی دی قال الرياء والسمعه یو کار دی لکه چې خلک یې وویني او د شهرت لپاره یو نیکي کوي دې د شرک وایي
عبادت سړی الله لکوي چې ته د عبادت دې لپاره کوې چې خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی نو په هغه ښودنه کې د ځان سره الله سره بل شریک که کړ دا خو ته الله ته ښیې الله په ځای مخلوق ته مو ښو د قیامت پر ورځ به یو سړی راولي رب العالمین به ورته وفرمایي تا څه عمل کړی وی الله ما خو ډېره لویه صدقه کړې ده او ډېر مالونه مې ستا په لار کې خیرات کړي دي الله به وفرمایي او اتا کړي دي خو زما د رضا دپاره نه هغه دې دپاره چې خلک ووایي چې دا پلان کې سخي دي دې له دې کړي نو تا ته په دنیا کې هغه خپله میوه میلاو شوې د خلکو ویلي دي چې پلان کې سخي دي دلته آخرت کې هم نشته ورغورځوی جهنم بل سړی به راولي تاسو کړي دي الله ما جهاد کړی دی بلا جهادونو بلا کافر مې وجلی دي رب العالمین به فرمایي او دا کافر هم وجلی دي جهاد دې هم کړی دی په هغه تا دې لکړو چې خلک وو چې دا پلان کې ډېر لوی بهادر دی او هغه په دنیا کې خلکو ویلي دي درته اخرت کې هم نشته وروي غورځوی جهنم بل سړی به راولي تاسو کړي دي الله ما خو ډېر منځونه او ډېرې روجې او دسونه کړي دي وی او تا کړي دي خود ماله نه ادھر رضا شم تا دې لکړي چې خلک وو چې فلان کې ډېر عبادت گزار دی او چې څه دپاره دې کړي دي په دنیا کې راته هغه میوه میلاو شوې د خلکو درته ویلي دي وروي وره جهنم ما خو جې قرت او قرآن ویلی دی وی او اتا دې له ویلي چې خلک وو چې فلان کې خشته قاري دی ښکلی یوازې دی درته خلکو په دنیا کې ویلي دی هغه نتیجه میوه ته ګټلې ده وروي وره جهنم ته نو د ریا د کار نه بزان ساته نفلی عبادت کی ریا کیږي خو په فرضی کې نه فرض مونږ خو د خلکو مخ کې پاغي کې ریا نه فرض روزه خو د خلکو مخ کې فرض حج د خلکو مخ کې ای کې ریا نه نفل کې ریا نفلی عبادت صدقه ده یا نفل دی که پټه روزه نفلی نه سي ته تهجد کې هغه د خلکو نه پټ توجه تخکارا کوما دویم که زیارتونو لذي غوښتنه به د زیارت ته نه کې غوښتنه به د الله نه کې او کدا دی وی ته زیارت مال زوی برا کې پلان کې زیارت به مې جوړی پلان کې بابا به مې جوړی دام شرک ته ګور دا غټه ګناه ده ته الله خپکې زیارتونو لتل یو سړی د شریعت مطابق دی بالکل لتلیش لاړ شه عبرت ته پاره لاړ شه الته دعا به وتاو کې د خدای نیک بنده دی چې دا هغه نیکی در مخ کې شي ممکن د تاکیم خدای پاک د نیکه اثر پیدا کی خدا بنوي چې زیارت ما به جوړه یا کان راواله او جبه پټکه او یا دربو لغوټه ورکه چې یو غوټه مې ورکه یو زوی به مې کېږي کو دوه مې ورکه دوه دامن به مې کېږي دا تسې پیسې ټولې غلطي دې نه به تور چیرې والی او پیر بابا له سو کاکا صاحب لدی دا مې د پیر بابا منځاره کاکا صاحب منفتی چې کوي یو د الله به کوي ګوره د بنده منفتی منه ده منښت عبادت د الله په کار دی د بنده نه د الله په نوم خیرات وکړه ثواب یې که پیر بابا ته بخې که کاکا صاحب ته بخې او بخور که نورو مړو ته بخې ثواب ورته بخلی شي منښت به د الله په نوم کې ذبحه او څاروي به د الله په نوم حلالې غوښتنه به د رب العالمین نه کې جوړونکې بچې ورکوونکې او عزت ورکوونکې مال ورکوونکې دا یو الله دی په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته دا عامه قاعده ده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو د هغه مسلمان نه یو سړی راوچت کړي او هغه له پیسه میسه او اختیارات ورکړي او په هغه یې ووایي دشمن بالذات مسلمان نشي والی دشمن که مسلمان وي دي مسلمانانو کې یو ولا پیدا کړي یو منافق نه پیدا کړي هغه منافق باندې دا مسلمان وي دا عامه قاعده ده پخوا د زمانې دا قصه را روانه ده نو فرعون بني اسرائیلو باندې خو به ظلمونه کول نو د بني اسرائیلو نه د موسی علیه السلام د تره زوی قارون یې راوچت کړه وی ته د قوم سړی او بس ته لګیا اوسه او د بني اسرائیلو کې کار کوه هغې د بني اسرائیلو نګران مقرر کړی و هغه پې ډېر انتهایي ظلمونه کول بادشاه ته به یې لېږل ډلې ډلې مقرر کړی وي چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ څوک به لختي صفا کوئ څوک به له متیازې غورځوئ څوک به له زمیندارۍ کوئ څوک به له ګیډي راوړی خشاکونه به وله راوړی څوک به لارې کوڅې وله جوړوئ ښځې به یې د هغوی د کورونو خدمتونه کوئ دې دا قارون په دې مقرر او مال او دولت دومره د سره و چې په حدیثو کې راځي بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي چې دومره دولت ورسره و چې د کنجانې د جرندو به یو لویه ډلې په چې کتبتنو کنجانې به یې په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوږو باندې او په څاروو ګرځولې
دا قنجانې خو نه وي لکه زمونږ دا اوسنۍ قنجانې چې کومې دي. دومره دولت وسه لویه ډله هغه صرف په دې مقرر وه چې د قارون د خزانو قنجانې به ګرځوي، هغې به چابیانې ګرځولې. چې کله خدای پاک فرعون غرق او بني اسرائیل ووتل دې مو سره لاړ، خو دې خو منافق هماغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې او په دې هم خفه و چې زه مالدار یم، زما دولت هم شته، زه مشر یم. او ځکه موسی علیه السلام نه خدای پاک پیغمبري ورکړه، نو د موسی علیه السلام دا ورور د هارون ولې پیغمبر دی، هارون علیه السلام. پکار دا و چې د ده په ځای باندې زه پیغمبر شوی. دی هم یو بغض او حسد و د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی او د پیغمبري ملو شو، او بیا د خپل نور پیغمبر کو زیر تر زویم او مال ما سره دولت ما سره مال نبوت رانه که دا والی. حالانکه دا نبوت دا چې خپل اختیاري شي نه دا الله خو الله یعلم حیث یجعل رسالته. الله قرآن کې فرمایي هغه ځای ما ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبري ولچوم. یو زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي، نو هغه په خوره ځمکه کې کرم کار نه کوي، هغه تخم خوري. هغه ځمکه کې کار کوي چې هغه جوړه ځمکه وي، خوږه ځمکه وي، بیا نورن پاک او جوړه کړي د هغې نه پس پکې غنم کري. یعنې په دې دش بیابان قیمتي ځمکه ده، سړک په غاړه ځمکه ده او د مرلو ځمکه ده، خو یاره دا که میدان یې نو چا پکې غنم نه کرل. دا څوک نه دی چې دا ځمکه قیمتي ده دې کې غنم کرو، نه هغه ځمکه کې قیمت ته څوک ځمکې نه ګوري. دا پېښور کې مې 10 مرلې یا 15 مرلې پلاټ واخېست او دا خو ډېر قیمتي به 15-16 لکه وشو، دوی کې به غنم کرم، ای کې څوک غنم نه کري، قیمت یې زیات دی خو د غنمو قابله نه ده. دغه رنګ یو سړی مالدار دی، یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کوي چې هغه ته پته ده چې دا غنم زرغونی. رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت هغه چاله ورکوي چې هغه ته الله ته پته وي چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی. سخت هم برداشت کولی شي، تکلیفونه هم د قوم برداشت کولی شي، او ما ته هر وخت جالب هم او د قوم دپاره د هدایت یو ذریعه به مي. تاسو وګورئ د پیغمبرانو حالات. نو قیمت او مال ته خو ته نه ګوري چې مال قیمتي ځمکه کې کار کوي او کاش پکې کوي، هغه ځمکه کې کوي چې هغه تخم زرغونی. دغه رنګې الله مالدار ته نه ګوري. مال څه شی؟ خدای پاک چې غوښتل بعضې پیغمبران یې هغه هم پیدا کړي دي چې هغه د ټولې دنیا بادشاهانو، لکه سلیمان علیه السلام. خدای پاک چې غوښتل نو هغه پیغمبران هم خدای پیدا کړي دي چې هغې سره ډېر لوی دولت و، لکه اسکندر ذوالقرنین، حضرت داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام. بادشاهان هم د ټولې دنیا بادشاهي ورسره و، لیکن مال ته خدای نه ګوري. الله هغه د پیغمبر وجود ته ګوري چې دې کې صلاحیت شته او که نشته. نو قارون په دې غصه و چې ما ته پیغمبري میلاو نه شوه، او موسی علیه السلام زما نه کشر دی، د هغه ورور هارون علیه السلام زما نه کشر دی، هغې ته میلاو شوه. لکه دا نفاق و، لیکن دا ورته پته ولګېده چې موسی علیه السلام په د خدای برحق پیغمبر دی، خلاف به یې کولی نه شم. نو چې کله موسی علیه السلام او بني اسرائیلو هجرت کو او اوتل وادي تیه ته فرعون د هغه قوم خدای غرق کړ، د قارون مسره لاړ، خو دې منافق دی چې لا ورسره هلته کې دې یو سکیم او یو سازش جوړ کړ چې دا موسی علیه السلام به په کومه طریقه زه بدنام کړم. او چې دې مې بدنام کړ دا عامه قاعده ده، یو نیک سړی وي یو عالم وي، نو که تا هغه عالم بربادول غواړې نو ته بدنام کا، قوم ته بدنام کا، جامع ګنده که پلیته کا، نو چې کم زرګونه یا لکونه یا سوونه خلک د هغه تابعدار دي، بس هغه به په یو ساتلی شي. لکه خلک خو یو نیک سړي پسې روان دي، خو د هغه د نیکۍ له وجې نه روان، او چې تا دې ته خبره جوړه کړه چې د هغه هغه نیکي دې برباده کړله او خلکو ته ثابته کړه چې دا خو یو نیک سړی نه دی، دا خو یو ګنده سړی دی، نو مسلمانان خو نیک سړي پسې د نیکۍ له وجې نه دي، بیا د چا کار سره چې دغه نیک سړي پسې ځه. نو قارون په دې سوچ کې لګېدلو چې دا موسی علیه السلام به زه کله دا قوم به ترې واړوم او دا خلک به ترې واړوم، او په کومه طریقه به زه دا موسی علیه السلام بدنام کړم. پیسه خو ورسره وه، نو یو سکیم یې جوړ کړو، یو سازش یې جوړ، او د کبر هم ډېر زیات و. دته به د خپل قوم بعضې کسان وویل چې ګوره مونږ خو موسی علیه السلام پیغمبر دی، مونږ خو د هغه ډېر عزت کوو، احترام یې کوو، ته د هغه مخکې هم ګورې داسې ډېر د کبر خبرې کوې. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین. کبر مه کوه په دې مال باندې. ګور د خدای پاک ګورې کبرجن خلک نیک وه، او دا حقیقت هم دی رونو، خدای دې مونږ کې عجزي پیدا کړي. الله فرمایي الکبریا ردائي، وی دا لوی زما صادر دی، او زه خپل صادر کې ګورې ځان سره بل څوک نه پرېږدم.
یو انسان کبر کوي نو خدای پاک هغه له خامخا ذلت ورکوي. لږ غوندې خو به د یو پوټي لویي استعمال کړي. فرعون ته وګور کبر یې وکړي انا ربکم الاعلی خدای غرق کړ. هغه رنګې ورپسې هغه حامان ته وګوره هغه شداد ته ورپسې وګوره. دغه رنګې اوس د موسی د نبي علیه السلام دشمنانو ابو جهل ته وګوره څومره کبر ابو جهل شروع کړی. عتبه ته وګوره او شیبه ته وګوره دا د پیغمبر علیه السلام دشمنانو کبرجنو ځان ته یې لوی وی او مسلمانانو ته به یې ذلیله نسبت باندې کتل. خدای پاک هغه مسلمانان دومره عزتمن کړل چې تر ننه پورې د یو ادنا دا چې د دنیا په نهایت باندې یو کمزوري مسلمان بې ماله مسلمان هغه ته وطن دعا کې او په عزت به نو اخلی وی به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه او هغه لوی سرمایهدار او د دولت خاوندان چې کم کافرانو ابو جهل عتبه او شیبان هغه ته وی لعنت الله علیه خدای دې په لعنت نازل کړي. هغې نوم به په بد والی د مسلمان د هغه صحابي نوم به په عزت باندې اخلي. او کبر ډېر خطرناک شی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي تر څو پورې چې د انسان په دې زړه کې د شرشم د دانې برابر کبر پروتي د جنت خوشبویي پې حرامه ده. دا به ترې وباسم دا کبر جهنم کې یو څو غوټې به ورکو چې پاک یې کړم هغې نه پس به جنت ته ځي. دغه کبر سره به دې جنت ته چرته هم نشي تللی. لکه جامه چې سړی ایزي که نه ویډه به یې په هغه مشین کې واچي په صوبالو یې ووایي چې پاکه شي د هغې نه پس یې سړی اغوندي. دغه رنګې دا کبر به دې زه وباسم دی به زه ذلیل کوم په جهنم کې د هغې نه پس به بیا دې جنت ته نو کبر او انسان سره به څه کبر خوند وکړي لویي به خوند وکړي. زمونږ خو چې معمولي پخې قدر شي نو بیا زمونږ د چغو نه خو په ګوان کې هم څوک خوب نشي کولی. معمولي چې په غاښ هم در شي نو زمونږ د هغه چغو د وجې نه بیا په ګوان کې هم څوک خوب نشي کولی. لږ هم په سر در شي نو بیا زمونږ نه په کندي کې هم څوک خوب نشي کولی. لږ غوندې اودسمات یا زیات شو یا بند شو لږ تیز شو دستونه دې شو یا لږ بند شو نو دې ته به خلکو وی ګوره لا تفرح کبر مه کوه ان الله لا يحب الفرحین. دا کبرجن د خدای نه خو هغه ته څه کې دا مال خو خدای درکړی ده به څه وی دا مال خدای راکړی دا مال خدای نه راکړی دا خو ما سره علم دی او تجربه ده او نه دی دا مال ما په هغې ګټلی نه دا ما په هغې دا مال حاصل کړی دی. نو ګوره یو خبره دلته کې یاد وساتئ هېڅ چېرې دله خدای کمال درکړه دولت درکړه دا به چېرې هم نه وایي چې دا زما کمال دی. دا به وایي چې که دا نوری ډوډۍ ده یا د جوارو یا د غنمو دا مال الله راکړی. بعضې وخت د ابتلا د وجې نه به خدای پاک پته یو امتحان به راولي ابتلا به راولي ته ګوري به الله زما په دې مال کې ته څه کې امداد کې که نه کې د خدای په دې مال کې د الله حق ورکې او که نه ورکې. نو قارون جناب کبر وکړه لکه دغه دوه کسانو چې کبر وکړه دا مال خو ما ته وایي خدای درکړه وایي نه مال خدای نه راکړه ما په خپله پیدا کړی دی کسب مې کړی دی ګټه مې کړې ده لکه انسان ته ګوره د انسان ګټې ته وګوره تو بس یې اوس دا ګټه بسي. ډېر مالدارانو ولیدل چې مال یې برباد شو. راغی اوس موسی علیه السلام دی خو منافق کافر نه به ځان وساتې خو د منافق نه ځان نشي ساتلی یا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني دې ته منافق وایي. یو ښځه یو لمسوله هغې ته یې داسې چل به وکړي چې ته په موسی علیه السلام الزام ولګې چې ما سره څه ناجایز کار کړی دومره دولت په دله درکړه. هغې ویې ډېره ښه جوړه یې ورسره وکړه. لوی موسی علیه السلام ناست دی بني اسرائیل یې راغونټولي په وادي تیغ کې زرګونه خلک دي سوونه خلک دي. قارون پاڅېده یا موسی ته موږ ته د نیکۍ تلقین راکې یو په خپله یې دغه حال دی او موږ ته نیکۍ ښې سهل مې دی اخر دی ته پاسه اخر پاسېده ویې دی موسی چې دی نو ما سره دغه بدعملي کړې د خدای په پیغمبر یې الزام ولله. دا خبرې د الزام لګول اساني هر چا باندې خلک الزام لګ هر چا کې خلک غیبونه راوباس لیکن د هغې نتیجه سمبالول ګورې بیا ډېر ګران دی. نیکانو دپاره شیطان هر وخت خلک لمسوي موږ پښتانه وایي که نه چې دا بل ته یو ګوته نیسي دا درې ځان ته راماتې کړي. ما کې به بې شکه غلطۍ به مې ګناه به مې موږ کم مولا دا ویلي چې د ګناه نه پاک یم نو ته به په مولا کې په نیک سړي کې په بل چا کې به عیب راوباسې لیکن ته خپل ګریوان کې هم سوچ وکړه چې دا کم عیب زه په دې فلانکي کې راوباسم چې دا ما کې هم شته او که نشته.
ما کې څومره عیبونه کې بلکې لټوم زه خو ډېر عیبونو نه ډک یم. نو ګورې پام کوئ بهتان په بل مسلمان کې عیب پیدا کول، د بل مسلمان سپکاوی کول، مسلمان له پیغور ورکول، دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده. او ګوره نبی علیہ السلام فرمایي مشکات شریف کې حدیث کې څوک دا کار کوي که نو د بل عیب لټوي نو که د توبه واسه خلاصه شوه که توبه ونه ویسته نو چې د کم عیب په هغه مسلمان کې راوباسي نو دی به هله خدای وجني چې هغه عیب خدای په ده کې پیدا کړي. توبې وباسي. ټول زمونږ ټول جومات کې ناست بل غیبت، اجرو کې ناست په بل کې عیبونه راوښکه، دوه کسه چې ناست بل باندې باسونه خو زمونږ مجلس هغه چې یو پاک مسلمان باندې کې راوباسو په هغه به تفسیر شروع دغه زمونږ جد دی خو مونځ وکړو خو دغه چل کوو خولې نه لږ غوندې وار ورکول پکار دي. دا خوله د خدای په ذکر جاری کې دا نورې خبرې پرېږدې. هغه د پاسې د وایي ته د خلکو د نصیحتونه کې ما سه دا چل کړی. موسی علیه السلام یې ښه هغې جلالیت لږ زیات و بس فوراً په سجده پرېوت الله ته ویجلل خدای ته او بیا را پاسېده او هغه ښځې ته وایي ستا دې په هغه ذات قسم چې ته یې پیدا کړي د اسمانونه یې پیدا کړي دي رښتیا وایه. بچې مو سره هغې ښځې سره رښتیا ووایه ستا دې په هغه ذات قسم چې اسمانونه مکې پیدا کړي دي دروغ به نه وې. ښځې باندې را پرپېټې د خدای نوم یې واغېست پړچېدو شو. وی ما دروغ ووې صاحب ته ډېر پاک انسان یې دا ما له قارون پیسې راکړې چې ته په موسی علیه السلام دا ګوی کې. بس موسی اعظم خو په غوسه کې وي خدای هغه وینیسه سره د مال یې راونیسه او سره د نوکرانو یې راونیسه او سره هغې خلک چې کومې ملګري دي نو خدای پاک اونې او ځمکه اوس دی نو دوی پکې دننه لاړ مال یې هلاک شو دیم خدای ځمکې ته چې ځمکې راښ که ای موسی معافي راته وکړه ای موسی معاف مې که وی خو نور یې م راکاږه نور یې م راکړه ای موسی معاف مې که بیا به نه کوم غلطي مې کړې وی نور یې م راکاږه. ځمکې غیب پوت په ځمکه کې اوس هم دغسې تاویږي تر قیامته پورې دغه سزا ده او بیا قیامت نه وروستو چې خدای پاک جهنم ته بدېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که الله موسی علیه السلام ته چې څنګه چلو شو زړه یخ شو الله ورته پیغمبرانو سلام خدای پاک داسې هغه له خپل ناس خبرې کوي خوشحاله شوې یا خدای خوشحاله شوم په مې الزام لګولو او تا زما دعا قبوله کړه په ځمکه کې دې غرق کړه رحم دې په موسی ګورې رانغی څو چغې درته ووالې او تا پې رحم رانغی وایي زما دې په خپل ذات قسم یې الله وایي که ما ته یوه چغه والې او په اسات مې معاف کو. او د وحی په بنیاد یا د تجربې په بنیاد صحابه کرام ته بعضې څیزونه ښودلي دي لکه کلونجي ښودلی ده چې کلونجي حبة السوداء ورته عربۍ کې وایي شونیز ورته وایي کاله دانه ورته وایي وی فيه شفاء من كل داء الا الموت او بل روایت کې الا الهرم چې په دې کې ما سوا د بوډاوالي او د مرګ نه د هر څیز علاج شته. د ثنا صفت یې کړی دی چې د مرګ نه علاوه د هرې بیمارۍ علاج دی. د شاتو صفت قرآن شریف کې الله په خپله کړی یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس چې د خلکو دپاره د شفا ذریعه. نو یو چې بیماری راشي نو په هغه بیماری کې به ډاکټر حکیم طبیب ته رجوع کوي او دا شو. دویم به الله ته رجوع کوي د ټولو نه مخکې به الله ته رجوع کوي او الله ته به درخواست وکړي چې یا الله دا بیماری د دا ته لرې کړه ځکه بیماری راوستونکې او لرې کوونکې د الله عظیم ذات دی. اسباب ولا پیدا کړي خو د الله عظیم ذات یې لرې کوي او د الله ذات یې راولي نو الله ته خو د ټولو نه مخکې رجوع پکار ده. او که داسې څه دي چې ظاهري بیماری نه او غم او تکلیفي نو مسلمان له پکار دی چې الله ته رجوع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مونځ کوي. عایشه بیبي فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة چې یو پریشانه بره یو کار به پریشانه که هیبت سره به لاړ او مونځ به وکړه. دریم زمارو صدقه ده. صدقه نبی علیه السلام فرمایي ترد البلاء مصیبت ختمه. یو لوی عالم دی هغه لیکلی دی علامة النوخي رحمت الله علیه
داغه یو کتاب د نشوار المحاضره تاغیږي وی یو ښځه او د هغې زوی چې ترک شوي و غیب شوي پته نه لګي او یو زوی نو دا ښځې غریبه ورپسې ګرځېده او منډې ترړې والې چې یا الله زما دا بچي چا وتښته او چا یې ګواکه څه شو بچي سره زړه دردي او هغه زمانه کې به خلکو ماشومان تښتول نو بیا به خرڅول غلامان به یې ته جوړ خدای زما بچی به کم دی چا به وجلي چا غلام به څه به خو هر چا چې څوک نیک سړی و زما ته دعا وکړه چې زما بچی ما خدایږي له خدای واپس راغله چېرته به علماو پسې ګرځېده خدای ته مې جړل دعاګانې به کولې یا الله زما بچی زما غېږې له واپس راوله ډېر ګران کار دی الله دې مسلمانو سات نو یو ځل دا کور کې ناسته و روټۍ ته او یو ملنګ یو فقیر په دروازه آواز وکړه خیر راوړی د خدای په نوم الله مو بخښه دې فورا یو دوه روټۍ یا روټۍ هر څومره چې و ترکاري ښه د عزت په شکل واغېسته او هغه ملنګ یا فقیر یا سوالګر هر څوک چې وغلی ورکړه او ورته یې دا واله د خدای په نوم دې آواز وکړه خو زما بچي زما نه چې ته غیب شوی دی پته یې نه لګي ډېر کوشش مې وکړه الله ته سوال وکړه چې ما له خدای خپل بچی واپس راوړه وی جوا هغه وی ښه فقیر لا چې فقیر لان دا کور ته راغله څه موده پسې خدای غزوی پیدا کړ زوی راغی ولې دعا هم خدای پاک قبلی او چې کومه دعا کې اخلاصي هغه بیا الله خامخا قبلی خو د دعا د قبلېدو ګورې شکلونه دي دا نه چې تاسو غوښتل خدای هغه درکړي کله چې تاسو غوښتل همغه به درکړي خو څه موده پس پیدا کړي کله به هغې کې ستا خیر ني د هغې نه ښه شی به درکړي کله به د هغې په ذریعه د نه ګناه لري کړي کله به یې د آخرت له وساتي الله ستا په خیر د ما ستا په خیر او شر پوهېږي موږ نه پوهېږي او بل غایب مسلمان چې چاله دعا کوي غایبانه رسول الله مبارک فرمایي دا دعا هم خدای پاک قبله زوی راغی مور ورته ډېر زیاته خوشحاله وی بچې ستا کوم ځای وي خیر زوی ورته خپل ټولې قصې وکړې با مورې دا ځای ته لاړم دا مې وکړل دا تکلیف دا سخته دا راته د خپل سفره قصې ورته وې وی مور یو ځل یو ځنګل کې یو ناشنا قصه درته وکړم یو ځنګل کې مسپېښ شو را باندې لاړمه وی هغه ځنګل کې زه ولاړم چې یو زمری را باندې راخطا شو وی چې زمری څنګه راخطا شو مې چې خدای دې بلا سره بس وکړم وی زه په ځمکه سم لاستم چې که دا زمری نیغ تېر شو چېرته او زه ترې بچ شم او دې داسې غړندېږي وی چې ما ته رانږدې شو د زمري بس زما د دې خېفې د پاسه راټوپ کوم نو یو سړی ورته مخې ته شو زمري یې د دې مرۍ نه کلک ونیو په هوا کې ونیو او دا زمري یې داسې د مرۍ نه ونیو او دیکې ورکړه چې اخوا یې شغال کو زمري شت والې او برلارې وکړه وتښتېد او دې سړي اواز وکړه چې لقمتن بلقمتن ننوړی بدل پنوړی دا اواز یې وکړه مورې بس مړو ما چیر پار کړی بیا خو څوک سړی و غیب شو بیا ما بیا هم نه لیده بس زمري یې ونیوه د مرۍ نه او په ټوپ کې ونیوه په راکوب کې او فی شغال او دا اواز یې وکړه چې لقمتن بلقمتن د نوړی بدل پنوړی مور ورته بچي تا ته یاد ده کې دا کومه ورځ به او مورې ما ته یاد ده پلانکي ورځ وه یا د جمعې یا د خالي یا د اتوار او پلانکی میاشت شوه او ټیم کوم وایي پلانکی ټیم الله اکبر مور ډېره خوراک خوشحاله شوه ای بچې هم دقه ټیم یو فقیر راغی او ما هغه له نوړی ډوډۍ ورکړه دقه ټیم چې دا کوم ټیم ته یاد دی دې ټیم کې هغه اواز وکړه د خدای په نوم نو ما یې نوړی راواخېسته روټۍ مې راواخېسته او فقیر له مې ورکړه او فقیر هلته د تغیبي سړی اواز هم وکړه چې لقمتن بلقمتن ستا مور هلته نوړی د خدای په نوم ورکړه د الله په نوم یې نوړی ورکړه نو نن الله پاک د هغې بدل خلاص که تم نن د شر مخ نوړی وې نو خدای د شر مخ د نوړی نه وساتلې د هغې لقمې نوړی بدل خدای په لقمه کې بدل که صدقه ناشنا شی چې رسول الله مبارک فرمایي ترد البلا مصیبت ختمی او مونږ بیا مو ته رستو رستو کېږو صدقو ته چې کلم تکلیف راغی زموږ مولوي صاحب خدای پاک دې په قبر انوار نازل کړي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه چې به مونږ ناجوړه شو لږ به وکړې خو مونږ ته به وی بچي یو دم کوی
او یو ډاکټر نه علاج هم کوي او صدقه لږه ورکوي. صدقه لږ بهترین شی. وینه دې توی کړه او چرګ دې حلال کړه، ګډ دې حلال کړه، وستې کېږي غوایي دې حلال کړه، وینه یې توی کړه، غوښه دې په غریبانانو مسکینانو خپلو خپلوانو پارچه تقسیم په دې کې د مالدار او د غریب خبره هم نشته. ویل الله په نو دا کار به وکړو. ته ګوره چې الله ټک پک بدل خلاصوي که نه خلاص. مونږ صدقې ته نه شو. مونږ د بچو د حفاظت دپاره څه نه کوو، څونه پیسې لګو، کورونه جوړو، په دیوالونو باندې هغه اوسپنې لګو چې څوک تاوان ونه رسوي، جامې جوړې، واسکټ، سویټر، د اوړي جمې، څونه چې مونږ وایو چې زموږ د بچي محفوظ شي. د مال د حفاظت دپاره مونږ څه نه کوو، څونه پیسې لګو. د خپل ځان د حفاظت دپاره مونږ څومره پیسې لګو، ډېرې زیاتې لګو. او د ټولو نه بهترین د حفاظت شي صدقه، د هغه مونږ نه کوو. هلته لګو پیسې، بچی محفوظ شي، مال محفوظ، کور محفوظ، زه محفوظ شم، پروا نشته. صدقه رسول الله مبارک وي هغه مونږ نه کوو، پیسې ځي. زه یو مثال درکړم. یو هلک ناجوړه شي او د هغه دستونه یې ډاکټر له لاړ شي، ډاکټر ولر هم چې دارو ورکړي د دستونو. او ظاهر کې به ته وایې فوخ وینو هم تباه که غر کې که دستونه خو چې کوي وجود کمزوري کېږي، لاس پې کار نه کوي، بیا خپې رپې ګرځېدې هم نه شي. دی څوک دی؟ تا د ظاهر کې دا دارو خطرناک ښکارېږي، وجود یې راله تباه که، بچي نه یې غوښې ودوړولې، بچي یې کمزورې که، لیکن په حقیقت کې هغه جاړ او دارو د بچي د فایدې لپاره هغه دستونه چې هغه فاسده ماده ترې وډي که او دستونه ختم شي، بیا د وجود ته ګوره دا به ترقي وکړي، دا به بیا معده مدیداره شي، کلوي مدیدار شي، نو الله ته خشته سړی جوړ کړي. دقسې صدقه ده. ظاهر کې خو یې سړی پیسې لاړې او قرآن و یربي الصدقات. اخرت کې هم ګټئ، د یوې کجورې نه د غر عمره جوړئ، او دنیا کې هم کړی د هغې بدل په زیاته ورکوئ. او د سود او د حرام مال مثال څه دی؟ لکه د یو سړي لاس پړسېدلي، دننه پکې نو دی او پیپ دی، ظاهر کې خو غټ خالي سرب که او خو لا خو غټ دی سرب دی، لیکن په دننه ګند دی ګند. دی مثال شو. دقسې زمارو صدقه دا بهترین څیز دی د مصیبت د رد دپاره. الله ورسره مصیبت ختموي او دنیا کې خدای پاک بدل ورکوي. خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه د تذکرة الاولیاء کې د رابعه بصري واقع لیکي چې رابعه بصریه مازیګر یو سایل فالو که سوداګري او 2 روټۍ ورسره وي، نوکر ته یې ورکړه دې غریب ته، وي د خدای په نوم یې غوښته ورکړه، د الله د نوم نه قربان، دا 2 روټۍ ورکړه. سوالګرې لا دې کې د ماښام د پیرو جماعت ټیب شو، رابعه بصریه خادمې ته وي رو جماعت یې کم 2 ډوډۍ دی، هغه دې سوالګرې له ورکړې، پخت یو به دې ورکړی و، نو یو خو درته پاتې و، کور هېڅ هم نشته. دقسې کېناسته چې کېناسته، یو سړي دروازه وډبوله، خادمه ورله، وی دا هدیه مې راوړې، ډالۍ مې حضرت ته راوړې، دا ډېره نیکه ښځه وه، پاکه ښځه وه، حضرت یې مې دا راوړې، دا وله ورکړه. چې هغه ډوډۍ یې وړه، ترکاري هم ده، ډوډۍ هم ده، چې هغې وکتې، هغه 18 وی. وی دا زما نه دا واپس، دا سړی تېروتی دی، دا د بل چا دي. اوهو ما ته یې ویغېلی او سوی ما ده ته وایې چې تېروتی، دا زما نه دي، دا د بل چا دي، تېروتی لاره خطا کړې ده. هغې هغه فانچې وړه، هغه سړي دی ورکړه، وی مالک وایي چې دا سړی تېروتی دی، دا زما نه دي، دا تا هغې له نه دي، بل چا دي. سړی غیف شوله، بیا دروازه ورنبېده، خادم ته یې ورسې چې ورغې بل چا سړی ولاړ دی، اوس خوانچې یې وله ورکړه، ترکاري هم نه ورسره، ډوډۍ هم دي پکې، چې هغې ته کېښودې، ویې شمېرلې، وی دا زما دي. وی تا ته څه پته وه؟ دې واپس کړه، دا دې واغېښتې. وی ګوره الحسنة بعشر امثالها، خدای د یو صدقې د یو نیکۍ بدل په څو ورکوي؟ په 10. ما 2 ډوډۍ ورکړې، نو ماله به خدای د هغې په مقابله کې څو راکوي؟ 10. هغه 18 وی، زما نه وی، دا اوس 20 دي، دا زما 20 روټۍ ما ته راورسېدې، دا زما دي. صدقه ورکوه، د هغې بدل الله ته سپاره. زمونږ یو ډېر لوی شیخ تیر شوی دی، د حدیث لوی استاد حضرت مولانا شیخ دوست محمد رحمت الله علیه قریش، دا ډېر غازي خان کې تیر شوی، د ډېرو کتابونو مصنف هم دی، د ډېرو لوی علماء استاد هم. یو شیخ مو دوست محمد قندهاري دی، هغه لوی پیر تیر شوی، دا شیخ دوست محمد قریشي دی، دا لوی شیخ الحدیث تیر شوی. د دې په حالاتو کې راځي چې زه د ډېرې غازي خان نه لاړم ډابېل ته،
دا بیل په هندوستان کې یو علاقه ده او دا هغه د مدرسه وه دلته چې علامه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه پکې شیخ الحدیث او بیا زمون د تورندو کلي علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه پکې شیخ الحدیث. دا بیل وی رابین ته لاړم د ډېرې غازي خان نه خو بلا مزل و وی چې لاړم داخله بنده شوې وه د مدرسې د طالبانو چې کوم لنګر و بس هغې خپل داخله خپل تعداد پوره کړی داخله بنده وه. وی ډېر زیات پریشانه شوم ډېر زیات خفه شوم وی چې خفه شوم بار راووتم چې خدای دا خو ما بلا مزل وکړو د ډېرې غازي خان پاکستان هغه هندوستان پاکستاني و ډېر غازي خان نه دلته بابل ته راتلل اوس داخله بنده را واپس به زما کالم لار تباه شو سبق هم پاتې شو ډېر پریشان. یو بوډۍ ښځه په لار روانه وي ما ته وایي چې میلبا ما ته خو داسې د ښه کور سړی ښکارې خو داسې پریشانه راته ښکاري. وایي ما ورته وایي چې یاره ښه کور او بد کور څه کوې خو واقعي خفه یم. څه چل دی ولې خفه یې؟ ما ورته قصه وکړه چې زه ډېر غازي خان نه راغلم ډېر لرې ځای ده او سبق لرالم او په لنګ به راته میلو شي په جومات کې به پرېږدم خو د لنګر دپاره چې څومره طالبان مدرسې له پکار و بس هغه داخله بنده شوي نو ډوډۍ بندوبست نشي. او اوس خو زمونږ په دې وطن کې خلک وظیفې غواړي په هندوستان کې د وظیفو رواج نه مخکې و نشته پنجاب کې نشته وظیفې څوک نه کوم. وایي ښځې ما ته وې چې که په یو ډوډۍ دې ګزاره کېږي نو زه به درکوم. مې ته به څنګه راکې؟ وایي زه غریب یم پردې خدمت کوم ټول اوس پردې خدمت کوم نو ما له هغه خلک 2 ډوډۍ او ترکاري راکوي نو زما په یو کار کېږي یو به تاله درکوم. ګوره دې ته اخلاص پردې خدمت کوي په کور کې او هغې ته 2 روټۍ میلاویږي یو د خدای په نوم طالب له ورکوي دا یو به تاله ده ما ډېره ښه وایي هغې به غرمه هم یو روټۍ لږه ترکاري راکوله او ماښام هم یو روټۍ لږه ترکاري راکوله سبق نه خلاص شو. خدای ته عالم جوړ کړو شیخ الحدیث مولانا دوست محمد قریشي رحمت الله علیه فرمایي ډېره زمانه تېره شوه ما نه خدای ډېر کار واغې د حدیثو درس شروع شو ښځه خو لا پاتې شو حدیث الدرس میں شروع کو کتابونه لیکل بلا کتابونه لیکل کتابونه نو لیکل بلا طالبان یو دور حدیث ته لګیم وی د بیت یو ځل لاړم حج ده وی د حج نه چې فارغ شو مدینه منوره ته لاړم وی مدینه منوره کې چې مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړ نو یې رالم ستړی مې یو ګوټ ته وده شوم الله اکبر وی چې کله وده شوم اوس خوب یې نه وه په خوب کې هغه بوډۍ ښځه ده او په یو ښایسته باغ کې چکر یې لګوي او ډېره زیاته خوشحاله ده. ما وی ترورې هغه چې ما له دې روټۍ راکوله هغې وی او مخته ښځه یم نو څه څنګه وې مړه شوې ما اوس دې څه حال دی وی ډېره زیاته خوشحاله خدای پاک جنت راکړو او ډېره خوشحاله یم مې پسې دله جنت درکړه وی په هغه ډوډۍ چې تاله به مې درکوله چې الله ته مخامخ شم الله وی تا یو عمل نیک کړی دی او څه چې جنت کې کم ځای دی خوښي رغادن حیث شک دی چې کم ځای دی خوښه یې په مړخې ته زه لګیا اوسه ولې تا خپله روټۍ نیمه کړې ده او زما د دین طالب له دې ورکړې ده او نن ستا په هغه روټۍ باندې د هغې طالب نه خدای د احادیث یو عالم جوړ کړی. الله صدقه څومره بهترین شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی رسول الله مبارک به بخاری حدیث دی د صدقې د سخي او د بخیل مثال ورکوي کم سړی دوی د دې مصیبتونو داسې مثال دی لکه د چا وجود ته چې یو زغره پرته وي د اوسپنو او د لاسونه هم پکې بند دي او سینې هم بند دي خېټې هم بند دي او دا زغرې دې مرۍ ته پرته وي اوس دلې مرۍ هم خفه کړي وجود هم خفه کړي هغه زغرې هغه کړی زغره د اوسپنو د کړو یو کمی سي هغه ته چې زور ورکړي چې دی نه لاس خوځولی شي نه سک خوځولی شي نه مرۍ ډېر تنګ دی. د بخیل مثال د دقه انسان دی دا زغره د دنیا مصیبتونه دی آفتونه دی طاعون دی وبا د تکلیف دی پریشانی ده دلې مرۍ خفه کړې ده دلې سینه خفه کړې ده دی پریشانه دی دی په زور کوشش کوي چې دا زغره لرې کم خو نه لر کړي دا د بخیل مثال او چې صدقه ورکړي د هغه مثال څه دی هغه هم دقه مصیبتونه زغرې په شکل دته پراته دي دلې مرۍ خفه کړې خو چې دې صدقه ورکړي د زغرې یو کړی ختمه شي چې بله صدقه ورکړي د زغرې بله کړی ختمه شي چې بله صدقه ورکړي د زغرې بله کړی ختمه شي چې بله ورکړي زغره ترې لاندې پرېوځي د خېټه وجود مرۍ هر څه محفوظ پاتې شي. نو په زور تکلیف مصیبت پریشانی نه ختمیږي په څه به ختمیږي په صدقه.
زمارو غصم زمون په وطن کې دا یو لوی مشکل او پریشانی جوړه ده، لوی پریشانی جوړه ده. څه پریشانی د الله را طرف نه جوړه ده او خفه کېږې مست پریشانی زمونږ د میډیا جوړه کړې. بس موبایل دی او بل ټکي نشته. پخوا به دې سوشل میډیا څه خورول، هلته جنګ وشو دلته وشو، هلته دونه مړه شو دلته دونه مړه شو. مونږ به اخبار کته بغیر د مړو د بل ټکي به پکې نو، بیا د جب جګړې د بل ټکي به پکې نو. اوس یې اخبار ګورې او میډیا ګورې، دوره پکې مړه شو، دوره بیماران شو، دا شو هغه شو. څه شته اوس دې خلک پریشانه کړو. بس درې څیزونه شو. که څوک بیماران یې الله دې وکړي، علاج دې وکړي. دویم الله ته دې رجوع کړي، جړا دې وکړي، دعاګانې دې وکړي. او دریم صدا، دا بهترین علاج دی. نو دا څو خبرې مې وکړې، ډېر اوږد تقریر ځکه نه کوم چې د دې حالاتو په تناظر کې زموږ مشران هم دا وایي چې خطبه مختصره کړي او تقریر مختصر کړي. او بعضې دوستان زمونږ د دې حالاتو په وجه نه راځي، نو بیا خفه کېږي، ته خو وایې چې تقریر نه کوم، تا خو تقریر وکړو. نو به هر کیف دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. د شعبان تقریبا کېدای شي اخري جمعه شي او کېدای شي بله هم راشي. علماو دا فیصله کړې ده چې که راتلونکې جمعې شپې ته میاشت ولیدې شوه، خو بیا به د جمعې په ورځ باندې روژه شي. او که د جمعې شپې ته میاشت ونه لیدلی شوه، نو د راتلونکې خالی پر یو سبا خالی دی، سبا نه بل خالی بیا مستقله روژه ده که خیري انشاءالله العزیز. الله دې مونږ له دا بیماري چې دا کم کورونا په شکل کې په دنیا کې خوره ده، رب العالمین دې دا بیماری ختمه کړي. الله زمونږ د ملک او د مسلمانانو د ټولو مسلمانانو حفاظت نصیب کړي. چې څوک زما یو دوست دی د مردان، هغه هم غریب پکې بیمار پروت دی، دعا وکړه چې الله غلب شفا ورکړي. نو که کوم بیماران په هسپتالونو کې کورونو کې وي الله شفا ولا ورکړي. که څوک قرضداران یې رب العالمین قرضونه اخلاص کړي، څوک پریشان حال رب العالمین پریشانی په خوشحالو بدله کړي. او الله ته مونږ له صدقو او د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د رمضان دا مبارکه میاشت را روانه ده، الله په خیر او په عافیت باندې په مونږ تېره کړي. مونږ له پکې د روجو توفیق راکړي. الله زمونږ حرمین واپس کولاو کې پروردګار، حرمین بند دي، عمرې بند دي، طوافونه بند دي، رب ذوالجلال واپس کولاو کې، الله واپس کولاو کې. الله زمونږ عمرې طوافونه واپس کولاو کې. زمونږ جماعتونو کې تعداد کم دي، مونږ په زور کم کړی دي، مشرانو ویلي دي خدای زمونږ جماعتونه واپس د منځګزارونه ډک کې. الٰه العالمین زمونږ په زړونو کې خپل یره پیدا کې، او خدای زمونږ د خپل قهر او خپل غضب نه په حفاظت او په امان کې وساتې. زمونږ دا بیان چې څوک هم ګوري څوک یې اوري، لرې لرې زمونږ بعضې دوستات بار ملکونو کې زمونږ دا بیان اوري او ګوري. الله دې د دنیا او د آخر خیر او برکت عافیت ورکړي. الله د هر قسم پریشانو آفاتو نه په حفظ او امان کې وساتې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.